بالکل زه دا وخت سرخار پېښور کې موجود یم. سرخار پېښور چې کوم دی زموږ د صوبې د ټول نه لوی ښار دی او دلته د صوبې د ګوټ ګوټ نه خلک د روزګار دپاره د تعلیم دپاره او د خپل د روښانه مستقبل دپاره دلته راځي. خو د بده مرغه پېښور ته چې راشي نو هغه د یو شمېر پېښو ښکار شي. پېښور کې د جرمونو په شرح کې چې کومه ده نو ورځ تر بله اضافه کیږي. خو زه د کال 2024 خبره وکړم نو 8811 پېښې چې کومې دي نو هغه ریپورټ شوي دي. د هغه شمېره ده چې کوم په سرکاري سطح باندې چې کوم راغلې ده او کوم چې کوم پولیس سره دغه ډیټا راغلې ده هغه ډیټا ده. د دې نه علاوه د دې نه ګڼ شمېر کیسونه هم داسې دي چې هغه ریپورټ شوي نه دي او نه په تاڼو کې د هغې چې کوم ده نو روزنامچه یا اف آی آر درج شوی دی. خو زه دلته سرخار پېښور خبره وکړم. په سرخار پېښور کې نه یو تن چې کوم دی په لاره باندې کلاو ګرځېدلی شي، نه هغه په موبایل فون باندې چې کوم دی نو کلاو خبرې کولی شي. که موبایل فون باندې خبرې کوي نو سنیچران دومره ډېر دي چې هغه موبایل یې تختی او که موبایل نه ورکوي نو هغه بیا وشني. دغه شانتې کې د یو تن د اے ټي ایم نه پیسې هم نشي راایستلی. ورسره یو تن چې کوم دی نو هغه موټرسایکل هم نشي پارک کولی چې راځي بیا یې موټرسایکل نه وي. دغه د جرمونو شرح چې کومه ده په پېښور کې بې انتها سوا شوې ده او په پېښور ولس کې چې کوم دی نو یره ترخه خوره شوې ده او د پېښور ولس چې کوم دی نو دلته ورته ژوند تېرول ګران شوي دي. په دغه اړه باندې د پېښور عام ولس سره خبرې اترې کوو چې د پېښور عام ولس په دغه اړه باندې څه ویل غواړي او ورسره دا پوښتنې به هم کوو چې پېښور عام ولس په پېښور کې محفوظ دی. آیا دلته محفوظ ژوند کولی شي که نه شي کولی؟ دغې نه علاوه په دې اړه باندې موږ د پولیس موقف هم اخلو. راځئ چې ورشو د پېښور عام ولس سره په دغه اړه باندې خبرې اترې وکړو. محفوظ خو په ټول پاکستان کې مونږ نه یو او د کراچۍ سیسټم اوس په پېښور کې هم شروع شوی دی. زموږ پېښور دومره بد حالات دي چې بس په لاس کې موبایل نشي نیوی، لاس کې پرېږده چې جیب ته دې وباسي او ورپسې دې وژني. نن سبا دومره د مور بچي ووژلی شو په موبایل باندې چې د حد نه زیاته. هغه مور بچي چې د چا یو اولاد دی، یو زوی دی، هم وژلی دی صرف موبایل دپاره. موبایل نه ورکوي، تنې کوي، ولې نه کي ویلي. نو زه دې ظالمانانو ته یم د خدای ظالمانانو لږ سوچ وکړي ته خو هم د چا اولاد یې که نه، ته هم د چا اولاد یې، ولې د چا اولاد ته وژنې، ولې د چا کور ته تباه کوې، ولې د چا بچي خوارې، ولې یو مور په خپل بچي پسې جړې، سبا به تا پسې هم جاړي. اکثر تاسو که کتلي نو ډېر زیات نن سبا سنیچنګ ډېر زیات دی چې کوم ځای کور او زیاتتر د شپې او په داسې علاقو کې دومره زیات دی چې انسان د سوچ نه بار دی. په ښار ایریا کې مونږ به پیله دا اورېده چې په کلو کې دا کار کېږي، لکه علاقه غیر به درته ووایم. نن سبا چې علاقه غیر محفوظ ده، زموږ پېښور غیر محفوظه دی، بالکل غیر محفوظه دی. یعنې که زما نه دې تپوس کو ما خو درته ویل په دې لاره 200 کسان تېرېږي، په دې 200 کسانو کې به درته 198 کسان وایي چې پېښور دې ټایپ غیر محفوظه دی. جی بالکل دا وخت ما سره یو بل شهري موجود دی، دوی سره خبرې اترې کوو. دا راته ووایي جي چې څه کار کوئ او بیا دا ووایې چې په پېښور کې ځان محفوظه ګڼئ. زه جی سټوډنټ یم، پېښور کې خو محفوظه نه یو. مونږ دلته نشترآباد روډ باندې پاتې کیږو او دا نشترآباد روډ داسې علاقه ده چې دې باندې دونه ټریفیک یا ټایم ټریفیک او دې روډ باندې ما نه موبایل اخیستی دی. ټیم څو او کله ده؟ دا جی شپې تقریبا 8:30 بجې ټایم دی. با روډ د مین جی ټي روډ باندې چې تاسو د شنغرې روډ باندې ځئ که نه، دې روډ د پاسه ما نه اخیستی دی جی. ما موبایل دا کشتونه کې اخیستی دی، د الکترونیک والا نه کشتونه کې اخیستی دی جی. او تاڼې ته تللی یم جي، څوک وایي دې خوا لاړ شه، څوک وایي هخوا لاړ شه، څوک بره لاړ شه، څوک وایي لاندې راشه. همدغه کیسې دي. بس یو پیج باندې ولیکو او بس وشي، موبایل به میلاو شي تا ته، مونږ به تا ته رنګ وکړو. میں نے کہا آؤ جی تاسو رنګ کوئ که نه موبایل میلاویږي، پته نشته کله به میلاویږي. اوسه پورې موبایل څه پته نشته دی. او د ما چې 55 نه بره موبایل و هغې باندې سټوډنټ یو، مونږ کار هم کوو، اسایمنټ وغیره هم کوو. نو اوسه پورې بس څه ګړې او څه ویل غواړئ چې آیا په دغه جرمونو کې دغه اضافه ولې کېږي؟ دغه ځوانان چې کوم دي نو دغه په جرمونو کې ډېر ککړ دي او دا راته هم وایه چې پولیسو چې کوم دي نو آیا په دغه کې ریکوري کې کامیاب شوي دي اوسه پورې؟ آیا دوی څه کاروایانې کړي ستا په خیال؟ پهله خبره دا چې زمونږ پولیس چې اپډیټ نه کیږي. زمونږ پولیس هم کاتو کې روان یا کاغذونه او هغه زمونږ پولیس چې کله پورې اپډیټ نه کیږي. دا نن سبا خو دونه سوشل میډیا دور دی، داسې اپډیټ راغلی دی. موبایل ټریک کرنا خو معمولی چیز دی، دا موبایل ټریس نشي کولی. او نن سبا خو هر څه کیږي، خو زمونږ پولیس ډېر شاته دی. مونږ کوو چې دا اپډیټ شي.
جی بالکل تاسو د ملګری خبرې اترې واورېدې دغه شانته کې ورزوبه او د پېښور نورو خلکو سره هم دغه د جرمونو چې کوم اضافه روانه ده په دغه اړه باندې به خبرې اترې کوو چې څه ویل غواړي. په پېښور کې سچ پوره پاکستان کې انسان ځان محفوظ نشي ګڼلی. زه راته وړه غوندې واقعه بیانوم. زموږ د ټاون سره خوښه کې دکان دی. زه کله د شپې 9 بجو نه پس واک کوم چې کله زه دغه چینج کوم نو زه موبایل پیسې هر څه په کمره کې کېدم بیا روان یم. مطلب یو 500 روپۍ ځان سره کېدم. تاسو یقین کوئ چې د ټاون د والا تر تانې ټاون پورې تر ابدرۍ پورې چې زه راځم که نه نو شپږ ځای موټر والا چې کوم دي 2 کسان پکې ناست دي داسې غجې راغلي شي. نو یو ته پکې خانداره پر ویل مې ګوره هېڅ مرسته نشته زه خفه یم صرف واک کوم. دومره پورې خبره راغلې ده. زما یو دوست دی موږ تللي فردوس ته هغه سامان اخیستو موټرسایکل یې ودرول بیا غیب شو. موږ شرکایي تاڼې ته 4 پیرې لاړو چې دغه کې بیا لیکل په روزنامچه کې خو راپورټ نه کړ کېده. نن تاریخ پوره شی غیب دی. کله چې حکومت یو فیصله کوي پکار دی چې دغې ابو جټ ته موږ ګوري. اوس سینجنې بندې کړي دي. دا سلنډر چې کوم دی په رشکه کې نقصان دی که نه دی. اوس حکومت دې ته پخپله د عوام جوړ کړي دي. یو میاشت دپاره چې ته پابندي ولګېده ماښام څه خوري دا خو به ګرځي که نه دا بلاس کېږي که نه کېږي. اوس حکومت دې ته خیال نشته. یوازې دا موبایل پټول یا موټرسایکل پټول غټه خبره نه ده. په څومره اسټلي دي تور شالکان نشې طرف ته روان دي او چې کله نشه شروع شي بیا به هغه جرم کوي څه خو به کوي که نه. نو حکومت سره د دې مخنیوي لپاره څه نشته چې حکومت څه عمل دې لپاره کوي که نه کوي. او که پولیس والا ورځي که بل ورځي بس شاو دغه دا کیسه ده باقي خبره جوړه ده. نو الله دې رحم وکړي. زه خو محفوظ نه یم. تاسو یقین وکړئ که رنګ راځي په موبایل باندې زه موبایل نه اوچتوم بیا به کور ته ځم بیا به وروسته واپس پسې کال میلاوم هلکه په لار روان وم یار خفه نه شي. جرمونو چې کومه شره ده په هغې باندې خبره اتره کوو چې په جرمونو په دغه شره کې دا اضافه ولې کېږي او په پېښور کې آیا یو تن چې کوم دی نو هغه ځان محفوظ ګڼي کو. نو ما سره د پېښور یو شهري موجود دی دوی سره خبرې کوو. سردار ته ووایه چې په پېښور کې تاسو او بیا خاص که د پېښور عام ولس ځان محفوظه ګڼي. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو جی ستاسو ټیم ډیره شکریا ادا کوم چې مالا موقع راکا. مشرق ټي وي او داسې چینل دی چې دا د ګلونو ښار کې په ګډ ګډ باندې ګرځي او چې چېرته څه مسلې خوشحالي خفګانې هغه دوی اعلی کام ته رسوي. پېښور داسې دی چې حقیقت خبرې پېښور محفوظ نه دی. پېښور نه چې کوم دی کراچۍ سازه شوې ده. که تاسو یو 100,000 موبایل او که تاسو بار روډ ته وځئ که شپې نه که د ورځې هم تاسو وځئ نو به محفوظه نه وي. داسې وخت و چې مطلب ماسخوتن لمونځ نه بعد به څوک وتل نه حالات به ډېر زیات خراب وو. خو زه وخت سره لږ تبدیلي راغه او ځي په ځي ناکابندۍ شروع شوې او لږ ډېر څه حده پورې ګزاره وشوه خو د مخکې نه. دا د وایي سر که تاسو ګورئ که نه په دغه شره کې چې کوم دا اضافه شوې ده او په دغې دا ککړ خلک چې کوم دي نو دا خاص کر ځوانان دي واړه ماشومانان دي عمر یې 18 کاله 19 کاله دغه عمرونو کې دي. څه ګڼئ وجه څه ده دغه چې آیا دغه خلک چې کوم دي نو دغه جرمونه کوي څه وجوهات کېدای شي دي؟ یو خو جی مین وجوهات دا دی چې تعلیم نشته دی. تعلیم سره نوکرۍ نشته کار روزګار نشته. ګرانی ډیره زیاته شوه. چېرته چې ګرانی زیاته شي کار روزګار نه نو هغه مجبورۍ نه دې کار ته راوځي. یاره زه خو وایم چې نن سبا وخت موبایل باندې خبر نشي کولی چې په روډ دی که نه موبایل سره خلک راځي موبایل نه پټ کړي. دویم دا چې د موټر سایکل ودرې او چې واپس راځي موټر سایکل دی نه نو خلک حیران چې څوک کم خوا لاړ شو. داسې دغه نشته ولسوالي غریبانه خپل ځان نشي محفوظ کولی موږ به محفوظ کړي. یاره دې کې د پولیس ناکامي ومویلی شي خو که پولیس نفري هم کمه ده هغې خپلو تړونو حفاظت کوي د خپلو افسرانو حفاظت کوي عوام غریبانان خو داسې بس الله په اسره باندې دي. نو الله دې به دایم بل شي. اصل کې د بېروزګارۍ وجه هم ده او ګرانۍ وجه هم ده او خلک مجبور شو چې کم ځای نه پیسې پیدا کړي که نه مطلب چې دیاړۍ 1500 یا 1400 باغې دغه وړه دغه چیني نه پوره کېږي نو خامخا دې سرته روان شي. نو پکار چې حکومت دې لپاره څه اقدامات کړي او دې باره کې څه وکړي. بس زموږ دا حکومت او پولیسو دا مطالبه ده چې هغې دې باره کې سټیپ واخلي او عوامو لپاره څه وکړي. موږ خو ځان هم محفوظ نه ګڼو بلکې ما سره خپله حادثه شوې ده. هغه ورځ زه را روان وم دا حادثه ما سره شوې تمانچه یې راباندې کېښوده موبایل باندې مې خبرې کولې تمانچه یې راباندې کېښوده موبایلونه یې رانه واخیستل 2 پلتانې ته لاړم تانې والے رپورټ وروره بس صرف روزنامچه کې ولیکل نور بقایا وروره بس موبایل هم نشته دی او بس غلو هم مزې وکړي وروره پاکستان کې وروره او بس غریب سړی خو هسې هم تباه دی. کور ته مې سبزي راوړه او چې بل وختم موټر سایکل مې لاندې ودرولو ما سره اوس هم ریکارډینګونه پراته دي هر یو شی را سره پروت دی.
ما پسې تاڼې طرف نه کالم نه دی شوی چې یاره دا ستا بایک څنګه چل شوی دی یاره په خپله به زه الټه مې بوتلې هر څه څکلي دي پرې دواړه موبایل هم موټر سایکل هم رانه پټ شوی دی بیا په همه یو میاشت کې نه ما ته څه رنګ راغلی دی نه ما نه څه تپوس شوی دی چې یاره تا دا بایک پټ شوی دی الټه نور هم تاواني شوی یم پکې او بقایا نور د حکومت د سایډ نه لاس ماته نه دی هغه شوی حکومت نه دا مطالبه لرو چې یاره د کرائم خلاف دی روره آواز اوچت کیا دا چې کم غله ګرځي دې خلاف دی آواز اوچت کیا بس بقایا نو ټول سیفټي دی نو بس هر یو سړی په خپل ځان حفاظت په خپله کوي نو دغه حساب دی حکومت نه موږ څه هغه وکړو جی بالکل څنګه تاسو پته ده په پیښور کې چې کوم دی نو دغه جرمونو په شرک کې چې کوم ده نو اضافه شوی ده او په پیښور کې چې کوم دی نو یو تن هم ځان چې کوم دی نو هغه سیف نه ګڼي په دغه وجه باندې چې کوم دی نو په پیښور پولیس کې یرتره هم غوره شوې ده موږ سره چې کوم دی نو د پیښور یو سینر صحافي موجود دی دوی سره دغه یو اړه څه هم خبرې اترې کوو ورسره چې کوم د حکومت د سیف سټي پراجیکټ چې کوم دی نو هغه شروع کول غوښتل او دغه پراجیکټ چې کوم دی نو ځنډ کار شوی دی اوسه پورې چې کوم دی نو دغه پراجیکټ مکمل نه کړی شو ستاسو په خیال باندې دغه وجوهات څه دي چې دغه پراجیکټ چې کوم دی نو اوسه پورې مکمل نه کړی شو ولې ځنډ کار دی سر ډیره مننه جی تاسو دا وګورئ چې دا اوس چې کوم جرمونو چې کوم صورتحال دی هغه وقتاً فوقتاً هغې کې چې دا کم اضافه روان دی هغې مختلف وجوهات دي یو اړخ نه خو تاسو دا ګورئ لګیا دی چې پېښور چې کومه آبادي ده هغه شانتې هغې کې اضافه رس پرس کېږي لګیا دی بل اړخ ته زمونږ حکومت چې کوم ترجیحات دي هغه هم لکه هغې کې هم بکار دا دی چې په پریارټي بیس باندې ټولو نه پهله پېښور کې سیف سټي پراجیکټ چې کوم دی هغه لانچ کول بکار دی تاسو دا وګورئ نن تقریبا 15 کاله مخکې لاهور کې سیف سټي پراجیکټ چې کوم دی هغه راغلی دی بیا اسلام آباد کې هم هغې دی لانچ کړی دی پنډۍ ښار چې وګورئ نو هغې کې مایکرو لیول باندې هلته راغلی دی دې نه علاوه پنجاب چې کوم وړوکې ښارونه دي هغې کې هم موږ دا کتلی چې هغې کې هم مایکرو لیول باندې سیف سټي پراجیکټ چې کوم دی هغې راغلی دی او هغې ډېر ښه امپیکټس راغلی دي نو زمونږ پېښور دې ټایم کې پېښور پولیس ته یو ټولو نه غټ چیلنج چې کم دی یو ځای کې چې کله وقوعه وشي نو هغې چې کم سی سی ټي وي فوټیج چې کم دی یا هغه ملزمانو شناخت چې کم دی هغه موږ ته ډېر غټ چیلنج وي نو هغې وجه هم دا ده چې موږ زیاتر یا د بي آر ټي کیمرې استعمالو یا د دکاندارانو چې کم خپل کیمرې لګولي هغې نه موږ فوټیجز الو یا د پټرول پمپس نه چې کم کیمرې لګېدلي هغې نه موږ فوټیجز الو نو دې وجې نه چې کم دی پولیس ته یو کیس کې چې کم 24 घंटे 36 घंटे یا ورته 72 घंटे بکاري نو هغه کیس کې هغې ته یو هفته یا کله یو میاشت ولګي نو بنیادی وجه دا ده چې کله پورې پېښور کې به سیف سټي پراجیکټ چې کم دی هغه به دلته به لانچ کېږي به نه نو موږ ته به داسې قسمه چیلنجز او د کرایم ریشو چې کم دی دا هم داسې به روان وي ضروري خبره یې جي دا چې کم سټریټ کرایم چې کم دی هغه تاسو ویلی شئ چې هغې کې 50 نه 70% کمای چې کم دی دا راتلی شي البته چې دا کم سیول نیچر کرایمز چې کم دی دا مړی چې کم دی یا دې نه علاوه دا دشمنیان چې کم دی هغه تاسو ته پته ده چې وخت سره 50 کال وشو زموږ د کلچر وجې نه هغې چې کم دی هغې کې هغه شانتې کمی نه راځي لګیا دی او دې نه علاوه چې کم سټریټ کرایمز دي دا موبایل سنیچنګ شو دا غلا چې کم شو دا چې کم پرسونه زنانو نه سنیچ کېږي دې کې کمی راتلی شي دې نه علاوه تاسو دا وګورئ ډکیتیان چې کم دي د ګاډو غلا چې کم دی د موټر سایکل غلا چې کم دی ستاسو پېښور سراؤنډنګس چې کله تاسو وګورئ چې کینډ حدود کې د رولر ایریاز کې سټي ایریاز کې او په جي ټي روډ ایریاز کې چې د کیمرو یو نیټورک چې کله ولګي نو تاسو ته به دا به ښکاره شي چې پېښور کې کم قسمونه جرمونه روان دي دې کې کم خلک ملوث دي او چې یو ارګنایز کرایم چې کم دی هغې شره چې کم دی هغې کې به ډېر کمی به راځي جی بالکل تاسو دلته د عام ولس خبرې اترې واورېدلې دلته زه دا وخت د ګلبهار پولیس سټیشن مخې ته موجود یم دلته به موږ د اس پي فقیر آباد سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو چې آیا په پېښور کې د جرمونو په شرح کې څومره کمې راغلې او پولیس په دغه کې چې کوم د څومره کاروایي نه کړي راځئ چې ورشو او د پولیس سره خبرې اترې وکړو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کرائم میں اضافہ ہوا بھی ہے یا نہیں میں اپنی ڈویژن کے متعلق اسٹیٹسٹکلی پروو کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ جرائم کا جو شرح ہے اس میں واضح کمی پائی گئی ہے ہاں اوورآل جنرل اگر آپ KPK میں کہیں یا پشاور میں کہیں یا اوورآل ہی کنٹری میں تو کرائم میں بالکل اضافہ ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکلی آلدو یہ پروون نہیں ہے یہ چیز
لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کرائم کیوں ہوتا ہے، یہ اگر آپ کا سوال ہے تو میں اس کا آپ کو یہ اس طرح جواب دے سکتا ہوں. بہت سارے ریزنز ہیں اس کے، سوشل ہیں، اکنامیکل ہیں. آبادی کا بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھاؤ ہے اس ٹائم، اور انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. تو اکنامک اور جو سوشل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ایک بہت کرائم کے اندر جو اضافہ دیکھا جا سکتا ہے. ریفیوجیز کی موومنٹس ہیں کہ کچھ جنوبی اضلاع میں آپریشن چل رہے ہیں، آئی ڈی پیز ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے سوشل اکنامک ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کو آپریشنل اور انویسٹیگیٹو دونوں سائڈ پر چیلنجز کا سامنا ہے. آپریشنل سائڈ پر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس یوزلی نفری کا چیلنج ہوتا ہے. آلدو نفری تو پولیس کے پاس ہے موجود، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ڈیوٹی روسٹرز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی چھٹی بھی ہے، ان کی ویکینڈز بھی ہیں، ان کی لیوز بھی ہیں، تو جو آپریشنل ڈیوٹی، جو آن لائن ڈیوٹی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس یوزلی سفیشینٹ نہیں ہوتی. ایک تو یہ نفری کا ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے ہمارے پاس. بہت دفعہ ہمارے پاس ہمیں ٹیکنیکل ریسورسز پہ ہمیں بہت زیادہ ریلائی کرنا پڑتا ہے باقی اداروں کے اوپر. اس کے علاوہ پشاور میں سیف سٹی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک میجر کنسرن ہے. جب جرم ہو جاتا ہے تو اس کی CCTV کلیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. کہیں پہ بجلی نہیں ہوتی، کہیں کسی کا DVR خراب ہے، کہیں کوئی دکان بند کر کے چلا گیا ہے، تو ہماری 60% ایفرٹ تو صرف CCTV کلیکٹ کرنے میں ہی لگ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میجر چیلنج ہے جس کو میں چاہوں گا ہائی لائٹ کیا جائے. یہ اسٹیٹ آپ نے پورا ڈسٹرکٹ پشاور کا کوٹ کیا. اگین میں تو صرف اپنے جو AOR کے لیے رسپانسبل ہوں یا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، باقی کے متعلق تو مجھے اتنی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں بالکل، ابابیل سٹی پیٹرول کے آنے سے میں سمجھتا ہوں کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، پبلک کی ایکسپیکٹیشن اس پروجیکٹ سے بہت زیادہ ہو، مے بی اس کو تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن ابابیل سٹی پیٹرول میں بھی چیلنج یہ ہے کہ جو بھی اسپیشل ڈیوٹیز ہوتی ہیں اگین نفری کی کمی کی وجہ سے، چاہے کرسمس ہے، چاہے پولیو ڈیوٹیز ہیں، اس سب میں جو ہے ابابیل اور سٹی پیٹرول کے جو اہلکار ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. جب پولیو ویک آتا ہے تو یہ اپنی جو روڈس کو اپنی پیٹرولنگ بیٹ چھوڑ کے یہ پولیو ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اس دوران بھی کرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اسپیسیفائڈ فورس ہے اس کو ہم اسپیسیفک اس کام کے لیے یوٹیلائز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگین اس میں بھی کیونکہ نفری کا چیلنج ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو 100% یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. عدم گرفتاری کے متعلق یہ ہے کہ PO کیمپینز بھی چلتی ہیں. ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے CCPO صاحب کی ڈائریکشن پر PO کیمپین چلی جس میں پشاور پولیس کے ہزاروں کے حساب سے جو POs جو ہیں وہ پکڑے گئے. لیکن یہ ہے کہ کرائم کی فریکوینسی زیادہ ہے. پچھلے ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہیں ریلیز بھی ہو جاتے ہیں جیل سے، اور نئے جرم کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے. باقی بہت سارے کیسز میں ہے کہ NMDs میں چلے جاتے ہیں ملزمان، ان کو وہاں سے پکڑنا مشکل ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے بھی کچھ چیلنجز ہیں. پھر ٹیکنیکل ریسورسز کی بھی کچھ کمی ہے پولیس کے پاس، جس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر پولیس لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز میں بھی بہت زیادہ انگیج رہتی ہے. تو ان تمام اپروچز کو مینیج کرتے ہوئے کوشش کرتی ہے پولیس کے میکسیمم طریقے سے جو ہے ملزمان کو پکڑ سکے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یقیناً کمی رہ جاتی ہوگی. عجیب بالکل تاسو دلته د پیښور عام ولس خبرې اترې مو واوردلې. منګه د SP فقیر آباد سره خبرې وکړې، هغه هم تاسو واوردلې. په پیښور کې کوم منګه سوچ کوی د پیښور خبره منګه وکړو، نو پیښور کې یو عام تن ته ژوند ډېر ګران شوی دی، ژوند نشي تېرولی. کو په لاره باندې ځي هم چې کوم دغه موبایل سنچران یا دغه کم چې غلان دي دغه چې کوم دی رانیسي، کو دغه شانته کې یو کس د ATM ماشین ته ورځي پیسې راوباسي، نو عام خلک ولاړي دغه شانته کوي څوک موټرسایکل یا څوک ګاډی ودري او چې 10 منټه پس راسي هغه هم چې کوم دی ورک وي. او که بیا دغه خلک پولیس تاڼو ته لاړ شي نو هلته صرف روزنامچه کې چې کوم دی نو درج شي او بیا د هغې پوښتنه نه وي. دغه شانته پیښور عام ولس چې کوم دی نو هغه د یو شمېر ستونزو سره مخ شوی دی او دغه وایي چې منګه دلته آزاد ژوند نشو کولی، منګه پیښور کې چې کوم دی نو آزاد نشو ګرځېدلی، منګه پیښور کې چې کوم دی نو په موبایل فون باندې چې کوم لازم کال وي هغه هم نشو اټینډ کولی، او بیا چې کله کور ته لاړ شو نو په موبایل باندې چې کوم دی نو موږ خبرې اترې کوو. د پیښور عام ولس د پولیسو اعلی چارواکو نه او د دې صوبایي حکومت د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوي چې په پیښور کې چې کوم دی نو امن قایم کړی شي او ورسره چې کوم دغه پیښو کې کوم ککړ ملزمان دي دغه خلک چې کوم دی راونیول شي او دوی له چې کوم دی نو سخت نه سخته سزا ورکړی شي، نو هله به چې کوم دی نو په دې صوبه کې او خصوصا په دې پیښور کې به چې کوم دی نو امن راشي او دغه پیښو کې به کمی راشي.